السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تجوید کورس شروع کړی ده. تجوید دا د قرآن کریم د تلاوت لپاره یو ډیر اهم او ضروری علم ده، ځکه کله چې د قرآن کریم تلاوت هغه د تجوید د قواعد مطابق وو، نو دا بیا انسان ته په خپله باندې خوند ورکوي او اوریدونکي ته هم خوند ورکوي. او کله چې دا د تجوید د قواعد مطابق نه و، نو بیا نه سړی ته په خپله باندې خوند ورکوي او نه اوریدونکي ته خوند ورکوي، او بل په ترجمه کې، په معنا کې، په مفهوم کې هم فرق راځي چې انسان تلاوت دا د ثواب دپاره کوي، خو چې دا د تجوید د قواعد مطابق نه و او الفاظ بدل کړلو، حروف بدل کړلو، یا زبر زیر پیش دای بدل کړلو، زبر په زیر سره بدل کړه، پیش په زبر سره بدل کړه، یا یو حرف په بل حرف سره بدل کړله، نو په دې کې ترجمه کې فرق راځي، په معنا کې فرق راځي، په مطلب کې، مفهوم کې فرق راځي. په دې باندې انسان ګناهګاریږي. د تجوید بنیاد هغه په دې 29 حروف باندې ده، حروف تهجی. دې ته حروف تهجی ویلی شي. حروف تهجی ټول 29 حروف دي. نو په نن درس کې به مونږ حروف تهجی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها حمزه یا دا ټول 29 حروف دي. دي ته حروف تهجی ویلی شي. په دې کې بعض حروف داسې دي چې هغه همیشه د پاره په درون آواز سره او په ډکه خوله باندې ویل پکار دي، بلکې ضروری دي. او بعض حروف داسې دي چې هغه همیشه د پاره باریک ویل لازم دي، او بعض حروف داسې دي چې هغه کله په درون آواز سره او په ډکه خوله سره ویل لازم دي، او کله کله هغه باریک ویل پکار دي. هغه حروف چې هغه همیشه د پاره په درون آواز سره او په ډکه خوله سره ویل لازم دي، هغه 9 حروف دي: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دغه 9 حروف دا په قرآن کریم کې چې کوم ځای کې د ترالو، نو دا په ډکه خوله او په درون آواز سره ویل لازم دي. او هغه حروف چې هغه کله باریک ویل پکار دي او کله په درون آواز سره او په ډکه خوله سره ویل لازم دي، هغه 3 حروف دي: الف، را او لام. دا 3 حروف دا به کله باریک ویل شي او کله په درون آواز سره په ډکه خوله باندې به ویل شي. دا هغې خپلې قاعدې دي چې په کم ځای کې دا باریک ویل پکار دي او کم ځای کې دا په درون او په ډک آواز سره ویل پکار دي.
هغه قاعدې به انشاءالله آینده درسونو کې وایو. دین علاوه 19 حروف هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي. کې دومره خبره زده کوي او د دې حروف مخارج یعنی کم حرف د کم ځای نه ادا کېدلی شي هغه مخارج به انشاءالله آینده درسونو کې وایو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د قرآن کریم صحیح زده کېدلو او د هغې د صحیح تلاوت کولو توفیق را نصیب کړي او نورو ته د ښودلو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.